چې کله هلته کې لاړم او مور ته مې وکتل نو د مور ماله کلکه غاړه راکړه او ښه ډېر زیات یې راته وژړل چې ښه ډېر زیات یې راته کله وژړل نو د مور مې ماته ویل چې تاسو دلته څنګه زما خواله راغلې ما ورته ویل چې مور تا موږ واپس بوزو ته خپلې مور له انصاف نشي ورکولی نو ته څنګه وکیلي ته به نور خلکو له څنګه انصاف ورکړي ډېر زیاته یو دردمنده قیصه ده یو سړی وایي چې د شپې 8 بجې وې او ما ته مې د ورندار کال راغلی او په جړا کې راته وویل چې کور ته زر ځان راورسوه ستا ورور ما له طلاق راکوي وایي زه ډېر زیات حیران شوم چې څه وجه ده چې تا له به طلاق درکوي ښه ښکلی ژوند دی ښه برابر ژوند روان دی ښه ته ښکلي بچي دي هم دي پیسه هر څه ښه برابر دي نو بیا ولې تا له طلاق درکوي خو خیر زه ډېر زیات زر په جلدۍ کې 20 منټ فاصله کې زموږ کور وایي چې هلته کې رالم او حال مې وکتو نو ورندار مې هم په جړا باندې ده د ورندار چې کوم بچي دي هغه هم په جړا باندې دي او چې خپل ورور ته مې وکتل هغه هم ډېر زیات بدحاله دی او د جړا نه بدتر دی وایي ما وویل چې مور څه شوله مور چېرته ده وایي ورندار مې راته ویل چې مور 3 ورځې کېږي چې هغه اولډ کیر سنټر ته لېږلی اولډ کیر سنټر هغه ځای چې چېرته کې بوډاګان یا چې کله مور پلار نه خلک ډېر زیات تنګ شي اکثر انګریزان دا شی چلونه کوي نو هغه بیا هغې خپل مور پلار اولډ هاوس ته لېږي وایي ورور مې د لاس نه ونیو او کمرې ته مې راوستو چې ما ورته ویل چې قیصه څه ده دا دې څه چل کړی دی او دا څه روان دي وایي هغه خاموش او ډېر ټیم پورې او چې کله لږ ساعت وشو نو هغه ما ته په جړا باندې شو دومره ډېر زیات یې وژړل چې ښه زړه یې سپک کړو وایي چې کله زړه سپک کړو راته یې وویل ورور د دې وکیل دی وایي چې کله زه د ډیوټۍ نه کور ته رالم نو وایي مور مې راته په جړا کې وویل چې بچې خفه نه شې ته هم ډېر زیات د دې ښځې نه مجبوره یې خو زه هم ډېر زیاته مجبوره یم او دلته کې ژوند نشم تېرولی تا ته هم ډېر زیات تکلیف دی او ما ته هم ډېر زیات تکلیف دی ستا دا ښځه زما سره ډېر زیات ناانصافي کوي کله را سره یو څه باندې لانجه کوي کله بل څه باندې ډېر زیاته مې تنګوي مهرباني وکړه ما دغه اولډ کیر هاوس ته ولېږه یا دا اولډ کیر سنټر ته مې ولېږه وایي ما ورته ویل چې نه مور زه ستا نشم لېږلی دغه شانته کې په هغه ټایم کې خو زه اګري نه وم خو مور مې دومره حده پورې مجبوره کړم چې خیر هغه مور ما را روانه کړه او اولډ کیر سنټر ته مې ولېږله چې هلته مې څنګه ولېږله کور ته زه رالم په کور کې ما حالات وکتل وایي ما ویل چې سم قیامت دی چې کله ما مور په کور کې صحیح نه کړله 3 ورځې وشولې وایي ما نه څه خوړلي او نه مې څه زړه ته کېږي حال وایي دا دی چې نن ما دغه د مور څه دا چل وکړو نو سبا به زما بچي راپاسېږي زما څه به هم دا چل کوي دا مور ما د ښځې نه جدا کوي او دا ازادي غواړي زما د مور نه نو زه غواړم چې زه دې له ازادي ورکړم طلاق وله ورکړم او د خپل ژوند نه فارغه کړم ځکه چې سبا به زما بچي هم زما سره دغه شانته کې چل کوي دا کوم بقایا ژوند چې مې دی داسې د مور سره تېرول غواړم نه چې د خپلې د دې ښځې سره چې زما مور دا نشي برداشت کولی خیر دغه دواړه وروڼه یو ځای شو ولاړ اولډ کیر سنټر ته هلته چې کله ورسېد نو د هغه ځای کې څوکیدار ولاړ وي د شپې 12 بجې دی وایي موږ ورته ډېر زیات زاري او مینت وکړو چې دلته کې زموږ مور ده موږ د هغې سره ملاویږو او موږ ته هغه راپرېږدوه وایي هغې ما ته وویل چې ته څه کار کوې ما ورته ویل چې زه وکیل یم نو ما ته ویل چې ته وکیل یې ته خپلې مور له انصاف نشي ورکولی ته به بل چا له څه انصاف ورکوي چې دا خبره راته وکړله نو سم نور هم لیونی شوم خیر بهرحال وایي چې کله موږ هلته کې لاړو نو هغه مور سره مې مخې ته تصویر پروت و په هغه تصویر کې وایي زه د مور سره په غېږ کې ورسره یم او هغې ته یې کتل او ژړلې ورته چې کله وایي هلته کې لاړم او مور ته مې وکتل نو د مور ما له کلکه غاړه راکړه او ښه ډېر زیات یې راته وژړل چې ښه ډېر زیات یې راته کله وژړل نو د مور مې ما ته ویل چې تاسو دلته څنګه زما خواله راغلې وایي ما ورته ویل چې مور تا موږ واپس بوزو هلته کې چې نور کوم خلک وو بوډاګان بوډۍ وي نو هغوی هم راپاڅېده او ویې کتل چې دا څه قیصه روانه ده نو هغوی ته چې پته ولګېږي چې دا په د خپلې مور پسې راغلي او بوځي نو د هغوی په زړه کې هم دا تمنا او آرزو رایل چې کاش په موږ پسې هم څوک راشي او موږ ځان سره بوځي دغه ټولې میندې دغه شانته کې خپلو بچو دغه کور ته راشړلې وي دا زما هغه مور ده چې کله په 2 کال زوم او زما پلار وپات شوی ما خپل پلار نه دی لیدلی نو زما د مور با په پردي کور کې لوښي انځل او ما له به نوڼۍ راکوله او زه به په خېټه باندې موړ ساتلم دا وایي هغه مور زما وایي چې کله به په ما باندې لږه سخته راله نو ټوله شپه به راته دغه شانته کې ناسته وه دا وایي زما هغه مور ده چې یوه ورځ زما د 10 پیپر وي او زه چې کله د کور ته رالم نو د دې ډېره زیاته ګرمي شوې او ډېره زیاته خوټ کېدله داسې ما ورته وویل چې ولې مور یې ته بدې ده وایي هغې ویل چې نه روټۍ مې پخولې دغه وجې ده دا وایي زما هغه مور ده او نن د ښځې په سر باندې دغه مور ما اولډ هاوس ته ولېږله خیر د هغې نه مې خپله مور را روانه کړه او خپل کور ته یې راوسته هغه ځای کې چې کوم خلک وو هغه ټولو ژړل او موږ ته یې کتل او هغې هم په دې ارمان او آرزو باندې وو چې زموږ به هم بچي یوه ورځ راشي او موږ به دې اولډ هاوس نه ولېږي ځان سره به هم بوځي یقینا ملګرو یقین وکړئ قسم دی چې ښځې نه دي ښځې به درته 20 میلاو شي خو دغه یو مور دا به درته چېرته میلاو نه شي دا هغه چاته پته لګي چې چا په ژوند کې مور نشته دی دا اوس موږ ته احساس نه کېږي ځکه چې ما ته مور روزانه راپاسم په کور کې مور ګورم نو موږ ته دې خبرې احساس نه کېږي خو د دې احساس به موږ ته هله وشي الله مکه چې موږ خپله مور الله مکه دا حقیقت دی خو که چېرته خپله مور وبیله نو موږ ته بیا ډېر اندازه وشي د مور نه بغیر قسم دی دا کور هسې کنډر دی ویران دی هسې قیامت دی ډېر زیات بدرنګه هغه کور په انسان باندې لګي په کوم کور کې چې مور موجود نه د دې واقعه او د دې قصې مطلب مې ټوټلي ته ورباندې دا دی چې د خپلې مور پلار ډېر زیات قدر وکړي ډېر زیات عزت بیا خاص کر د ښځې په سر باندې چې داسې فیصله ونه کوي چې هغه بیا ستاسو لپاره ډېر زیاته تکلیف ده ثابت شي خپله رایه را سره کمنټ کې شامل کړئ انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه مل راکړي اجازت الله پامان